ورځم دیو ته مولانا طارق امین صاحب ته او د دیو نه اولنی چې کوم نعتیه کلام دی دا ترې اورم او بیا د سرور کائنات حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم د شان په حواله باندې به د خبرې م اورو سره نور کلامونه به هم ورو ورځم دیو ته می غواړه ځان ته زه درتلل غواړمه می غواړه ځان ته زه درتلل غواړمه خوا کې په زار زار دې جړېدل غواړمه خوا کې په زار زار دې جړېدل غواړمه ګله می غواړه ځان ته زه درتلل غواړمه می غواړه ځان ته زه درتلل خوا کې په زار زار دې جړېدل غواړمه خوا کې په زار زار دې جړېدل وږې تږې زړه مې ستا دیدار غواړي سترګې مې لیدل مدینه ښار غواړي وږې تږې زړه مې ستا دیدار غواړي سترګې مې لیدل مدینه ښار غواړي ستا په خوږ دیدن زه مړېدل غواړمه ستا په خوږ دیدن زه مړېدل غواړمه خوا کې په زار زار دې جړېدل غواړمه ګله مې غواړه ځان ته زه درتلل غواړمه مې غواړه ځان ته زه درتلل غواړمه خوا کې په زار زار دې جړېدل غواړمه خوا کې په زار ستا په پاک حرم کې اوسېدل غواړمه ستا په پاک حرم کې اوسېدل غواړمه خوا کې په زار زار دې جړېدل غواړمه خوا کې په زار زار دې جړېدل غواړمه ګله مې غواړه ځان ته زه درتلل غواړمه مې غواړه ځان ته زه درتلل غواړمه خوا کې په زار زار دې جړېدل رما خوا کې په زار زار دې تپا خپل جبین مخ عاشقان لرے شمعی بلیگی پتنگان لرے تپا خپل جبین مخ عاشقان لرے شمعی بلیگی پتنگان لرے ستا د مخ په شمع سوځېدل غواړمه ستا د مخ په شمع سوځېدل غواړمه خوا کې په زار زار دې جړېدل غواړمه خوا کې په زار زار دې جړېدل غواړمه ګله مې غواړه ځان ته زه درتلل غواړمه مې غواړه ځان ته زه درتلل غواړمه خوا کې په زار زار دې جړېدل غواړمه مولانا طارق امین صاحب ډېر خوندور کلام چې کومو نعتیه کلام تاسو پیش کو یقینا چې څومره الله تعالی دله پوهه درکړې ده څومره الله تعالی تاسو له په علم باندې چې کوم څومره ستاسو اوبو رسیللی او څومره پورې چې تاسو خپل د زړه د خلاصه د الله تعالی د دې لوی عظیم کتاب قرآن شریف د مختلف حدیثو د پیغمبر علیه السلام د شان په حواله باندې څومره خوندور کلامونه تاسو ووې یقینا چې دا زموږ د مسلمانانو دپاره زمونږ د زنګ زړونو هغه ازادولو زمونږ د دغه محفلونو کې چې زمونږ ټوله ورځ د مسلمانانو رونو محفلونه چې کوم هغه د بغض د کینو نه د خفګانونو نه د دشمنو نه هغه ډکي او د داسې ښایسته کلامونو سره دغه زړونه چې کوم دی یو ځل بیا چې کوم دی منور شي